عبدالرحمن صاحب چې تاسو وی چې کرامت او معجزه فعل د الله دی، که تاسو دا عقیدی چې کرامت او معجزه فعل د الله دی، نو دا شرک او دا کفر راغلی دی. تا ما څنګه و چې دا کفر راغلی دی؟ دا فعل نه دی، دا فعل دی. سبحان الله. فعل نه دی، دا فعل دی. مغنیسی لیکلی دی په شرح د فقه اکبر کې چې فعل د تکوینات نه راغلی دی. فعل هغه شی دی چې تعلق د تکوین سره راغلی دی او قدیم راغلی دی، صفات الافعال نه دی. او فعل هغه شی دی چې حادث راغلی دی. مونږ چې څه ترجمه کوو نو کو تاسو بیا هغه معرب چې په کوم باندې اعراب لګیدلی او شرح العقاید وګوره او بحث د تکوین کیږي، نو په بحث د تکوین کې اجحری صفحه ستر لیکلی دی چې دا فعل نه بلکې دا فعل دی بالفتح. او دغه شانتي مغنیسی په شرح د فقه اکبر کې نه لیکلی دی او الاقتصاد فی الاعتقاد کې حضرت غزالی صاحب لیکلی دی چې دا فعل نه دی راغلی بلکې دا فعل دی. که دا فعل شي نو نسبت په تکوین تراشي دا به قدیم شي، او که دا فعل شي نو نسبت په بیا غیر د تکوین نه راشي عبد تراشي دا به بیا حادث شي. کرامت دا حادث افعال نه راغلی دی، او د فعل نسبت او اطلاق چې ته په دې باندې کې د فعل نو دا به بیا ګرځي د الله طرف ته بیا نسبت تاسو ما پرې دی د الله طرف ته او د الله نسبت ته د افعال حادثو نسبت کې، او د افعال حادثو نسبت چې کله الله توکو نو الله محل حوادث نه دی. لنډه خبره کومه بیا به راته کوم غامزیت ته نه ځم چې دا لفظ د فعل نه دی. ابو المنتهی او مغنیسی تصریح کړی دا چې کله د فی عین لام نسبت دا عبد تراشي نو دا په معنا د فعل سره، خو چې د فی عین لام نسبت کله الله تراشي نو دا په معنا د فعل سره. او چې فعل وینو حادث پي او چې فعل وینو رجوع به کیږي تکوین ته دا به قدیم وي. وضاحت یو کچ فعل دی که فعل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول پیر سیب ته ویل چې تقریبا ما رضان سره 30 پورې دغه سی غلطات راوړي دي که زه شروع کوم تر سهار پورې یو زوی ما ویب پیر سیب ګوره تاسو پټرن کې زه خبره نه کوم سه تواورا همون تم پتره لګ خو وغه کې دوا. پیر سیب دا ویلا چې څوک وایي چې معجزه او کرامت فعل د الله تعالی دی چې کوم زمونږ په اردو الفاظو کې د فعل لفظ استعماليږي، پیر سیب وایي که دا څوک استعمالي مشرک دی، دا شرک کوي. پیر صاحب ان شاء الله العزیز زبید علماء دیوبند نقولونه دغه ثابتو چې کوم مالک لیدا ان شاء الله په یو نه په غنو حوالو سره ثابت. تاسو چې کوم لیکلی دا ان شاء الله د مناظره میدان کې به د یو نه ان شاء الله په درزنونو حواله ورته موږ په دې پېښ کو چې علماء دیوبند څومره محققین یو تاسو ته دا کوم لیکلی مفتی سید حکیم صاحب درته لیکلی بار بار تاسو کې لګیام دی ان شاء الله دا به موږ ثابت کو چې مفتی چې لیکلی وو کې بل لګیام قسم بالله کې یو لفظ ما تلیکل قسم بالله کې را تلیکل په کلمه طلاق زما چوم په دې کې جماعت عبدالرحمن مولوی صاحب نه تلیکل تم کلمه طلاق واچو چې ما تلیکل چې دا حواله ما الحمدلله په خپل حواله نه چې دا کم واسطه وکړو مړه درو قسم دې په کلمه طلاق کوم کړه ما ته د سجزه ما ته لیکل ما لیکل دی الټا هغه نه لیکي هغه فتح راکې نور ز خپل مې لیکل دی هغه وایم تر ځان نه لګي. دویم نمبر ان شاء الله ولې زبدا بیا ثابت کوم چې مفتی سید حکیم صاحب تحقیق صحیح دی کړه شیخ سربراز خان صاحب درس قاری طیب صاحب مفتی شفیع صاحب شیخ الاسلام متقی عثماني صاحب دا په میدان مناظره کې پته لګی چې په دغه حواله پېښ کې په دې پېښ کو ان شاء الله پته بلګي. یو دویم نمبر پیر صاحب دا ویلا چې دا په ان شاء الله په دې ځکه مونږ باغې باندې لغات را لولې شو په دې ځکه هم را لولې شو کتابونه پر را لولې شو دا فعل دی فعل نه دی. دریم نمبر پیر صاحب دریم نمبر کم ځکه چې تاسو ته پیر صاحب مغالطه کیږي د کوم کتابونو الته فعل په معنا د کسب سره چې څوک اخلي د کم د پاره چې د اعضاء اندامونه دا ضروری وي پغې سره کیږي یعنی په معنا د کسب سره الته الله رب ذل جلال تر دې نسبت یقینا کفر دی ناجایز دی حرام دی. کوم ځګونو کې چې فعل په معنا د کسب سره نه دی لکه فعال لما يريد پیر صاحب الله تعالی فعل نسبت جایز دی. ان الله يفعل ما يشاء قرآن سره سے قرآن کې شرک دی ان الله فعال لما يريد ان الله يفعل ما يشاء بلکې قرآن مجید نه هغه آیاتونه ز پیش کولای شم هغه پیش کولای شم چې فعل خو موضوع ته پرېګری دغه نه رواره ما ته ویل دي چې پیر صاحب صرف دغه مر وکم ماستانه وضاحت د داوی کې وختلو ترغی جواب نه لکه بل طرف ته لاړی. دویم
دویم نمبر زه چې کنه پیر صاحب نو وضاحت د پلان کې کتاب لیکلی پلان کې ګوره کتابونو کې پیر صاحب هر څه موجود دي نو خو مناظره کې به پیش کوو کنه دي چې ما ته دا ویل پوره کول راغلی یو پیر صاحب نو دلته کتاب نشته ما څه پته تاسو رښتیا وایي صحیح وایي کې غلط وایي دا ما ته پته لګي کتابونه شته بیا به ویل موږ به کتابونه راوړو تاسو به راوړو پیش به کوو ان شاء الله ما یو کتاب را شنته به حواله نه ورکې نو خو حواله مام نه مفتی شفیع صاحب مولا در لتکل وبرلا په یادو حواله شو د مناظري اصول د په بحث کې په یادو باندې څوک دغه کوي دا مجلس ګوره زما په دغه کې دیو خبرې کې زره دیو باغې کې کوم بس ما ټیپ چیرې په دغه ډو حساب لري پیر صاحب صدر نه بیا تاسو کوم چې کم در تما در کړي تاسو په خرق عادت کرامت یې خرق عادت کم د تاسو اختیاري وای په دې کې د بنده قدرت کاسبه تاسو منې کړه منې په هر زمانه سره کې دلته ولې کې مناظره کې باغې حواله پیش کوو ان شاء الله ورځ او دویم نمبر تاسو حکم ولګوي څنګه چې ما په وضاحتونو کې درته حکم درکو چې څوک نسبت په خرق عادت کې د بنده کسب مري دا خرق عادت د بندر لپاره ثابتې د شرک کوي بغیر د الله تعالی سره باقي تاسو ول چې مشرک دی کافر نه تمام خیر جی د دې څه مقصد راغلی دی چې څوک خلق عادت د بندر لپاره ثابتې نو شرک کوي د دې څه مقصد یو څوک چې ګوره یو څوک چې بندر دی اختیارمن مری دای مریض وکړو ګوره په خرق عادت کې نه د بنده کسب وي نه پکې د بنده خلق وي په عام افعالو کې چې کوم خرق عادت نه دي پغې کې د الله تعالی خلق وي د بنده کسب وي په عام افعالو کې په خرق عادت کې پرخ دغه دی د متکلمینو کړه دي زموږ علماء دیوبند کړه دي مفسرین فقهاو کړه تر دومره پورې زمون اکابرین علماء دومره مفتی شفیع صاحب لیکلي نور اکابر لیکلي سوق چې پدې کې د بنده د پاره کسب مری ان شاء الله ولې زبې وخه ما بیا د خپل اکابر چاغوي دې ته بقایده شرک ویلي د مازه کې بوزات کې خپل اکابر په ولې سره لیکلي کسب ته کرامت کې شرک ویلي دي څوک مني او په خرق عادت امور کې په خرق عادت امور خرق عادت امور کې او په کرامت معجزې نوم یې غستره سوق چې په معجزه او کرامت کې د بنده کسب مری قدرت خالقه مني یا قدرت کاسيون زمو اکابرین دیوبند کې موږ سره حوالجات موږ راجمه کړی دغه تر شرک نسبت کړی دی زموږ کابرین دیوبند کړ ان شاء الله د کابرونو به درته ثابتو موږ خپل رائے نه پیش کوو ان شاء الله خو په دې داو کې تاسو د الفاظ ولي کوي پیر سیبو چې لګ وضاحت شي یو عاجزانه درخواست کوم تاسو د مناظرې ترتیب باندې الحمدلله فی دا زموږ مشران د کیسه محترم د مشر تاسو کوم اسم د میزبان په حیثیت باندې څنګه چې د مفتی صاحب محترم وخت وي مفتی صاحب محترم خاموش تاسو دا څنګه تاسو لږ مهرباني د انسان کار واخلئ چې د دوی کله وخت آینده باندې د مفتی صاحب یو خاص دا دی چې د مفتی صاحب تعالی د دعوت مبارکه وضاحت وو دا کوم زه ما تاسو نه دا یو خبرې تاسو کو زه به خپل خبرې ان شاء الله جواب کوم چې څه مقصد راغلی خو ما تاسو نه دا تاسو کو تاسو خیر دې په دې باندې تحقیق وکړي تحقیق قشر راغلی دی مونږ وګوره چې په اوله کې کېناستو نو موږ زموږ مقصد دا چې موږ وی چې موږ به احقاق ما هو الحق او ابطال ما هو الباطل کو زما ته درخواست دی چې تاسو تاسو کې یا وګوره یا د متکلمینو کلام وګوره چې دا فعل نه دی راغلی دا فعل راغلی دی نسبت ته فعل چې تکې ابتا نو صحیح راځي خو نسبت ته فعل الله تکې نو دا ډېر خطرناک الفاظ راغلي دي نو دا سره څوک نو فعل او فعل تشریح شو نو زه بیا ته دا وایم چې دا فعل د الله نه دی دا فعل د الله دی یو خبره خدا شو دویمه خبره دا چې ما سو کرته دا خبره تاسو ته وکړه چې مونږ په اعتبار د قدرت او قدرت په معنی د ابداع او ابداع په معنی د ایجاد او ایجاد په معنی د انشاء سره د عبادت په قدرت کې نه مونږ ګوري دا یاد ساته تاسو چې په مړه مغالطات کې باندې څه کوي چې مغالطات تاسو مونږ مغالطات شروع کړو تاسو مغالطات په تاسو کې مونږ به شروع کړو بس صفا ستره لاندې خبرې دي او بیا به بکینو داوی باندې به تاسو درې ختم په دې شرط راوستي تاغه په دې باندې تاسو پرې د سړیا خبر تاسو زما خبر اوره یو قدرت او یو کسب دی ما تاسو ته وی رامیشي تشریح کړی دا چې قدرت نه مراد کې چرته عبادت الله ته مضاف شي نو دا په معنی د ایجاد الفعل سره دی خلق الفعل سره دی او چې کله د دې قدرت نسبت عبادت تو شنو دا کسب یو کسب په معنی د استطاعت سره راغلی دی نو کو چرته کسب په معنی د استطاعت سره توانه مفتی صاحب نو یو ورکوټ اون سوال تاسو نه کومه هغه دا دی
کته نفي د کسب په معنا د استطاعت سره وکړو بیا به دې کې د جبريو مسلک پتا باندې راشي د جبريو مسلک پتا باندې دا راغی چې زموږ د اهل سنت اشاعره او ماتریدیانو رائے دا راغلی را چې الله تعالی فعل کې استطاعت معتبر کړی دی الله تعالی قدرت ورکړي قدرت کسبن ورکړي دی الله تعالی او دا کسب په معنا د استطاعت سره راغلی دی او زموږ د ماتریدیانو اشاعره رائے دا راغلی چې استطاعت د فعل سره موجود راغلی دی کوست نفي د استطاعت کې او په نیت دا راغلی چې کسب د عبادت هم د عبادت په قدرت کې نه راغلی دا عقیده د جبريو د موږ متا ثابت کو چې دا د جبر عقیده ده دا په عام افعال کې مونږ نه منو جبر چې استطاعت نفي کې په معنا د کسب سره نه پاتې لا دا چې مونږ په معجزه په کرامت کې ومنو دا که چرته ته د علماء دیوبند نه نقل کې علماء دیوبند مدا د اهل کلام نه نقل کوي زما استاد نقل به د علماء دیوبند علی معتبری دا خبر ګوردان سریاست ساتي ښه زما استاد نقل به د علماء دیوبند علی معتبری چې د علماء دیوبند دا نقل د متقدمین او ماتریدیانو یا د اشاعره او د احناف مطابق وي اوس کو چرته یو خبر راشي او هغه کې زما نشفی یو شان لګیا دی هغه کې زما شرع قائد بل شان لګیا دی هغه کې زما تفسیرات الادله بل شان لګیا دا او هغه کې مفتی شفیع صاحب یا هغه کې زمون کشران علما چې زمونږ مشران دي اسمان ته رسیدلی دی غي بل شان لګیا دی دا یو خبره ما ته مخکیم کړي وا اگر چې تابع هغه کې کلیپ هم کړي ویلی هغه الفاظ نه دوهراوم چې مقابله د اشعریت او د ماتریدیت او د حنفیت راشي د دیوبندیت لم نه زمونږ دا طریقې کار نه لري پدې به موږ د مشرانو سره کینو خبره وکړو چې کله د علماء دیوبند په منځ کې اختلاف راغی بیا د اختلاف په صورت کې وی نقل د متکلمینو نه کوي نو موږ ته به نقل د متکلمینو نه قبول یو د قول د علماء دیوبند به موږ ته قبولي که چرته علماء دیوبند را لګیدل یو خبره وکړه او نقل یې اونکو ته پدې باندې خپکیږم چې ته چې د علماء دیوبند خو محققین موږ ته نه دي پیدا شوی ته خیر شپ شه د دیوبند په شانتي داسري تاسو لا کشران وای چې ما د علماء دیوبند لپاره جنډي اوچتي کړی دي تاسو به دې مخه پکېږي تاسو کشران وای چې ما د علماء دیوبند لپاره مناظرې کړې دیوبندیت موږ تاسو ته خولې تاسو موږ ته دیوبندیت مخه خپکېږي به قبل لګو خیر دی او مقصد زما دا دی چې موږ اوس یو چې لکه علماء دیوبند علماء دیوبند به هغه علماء دیوبند قول به علی مونږ منو چې د متکلمینو او د متکلمینو سره د قدما احناف مولوی صاحب ته په اصول الافتاء پیږي کنه نقل معتبر دی د علماء دیوبند قول د اردو د کتابونو به مونږ علی خبره منو چې نقل معتبر شي که چرته د اردو کتاب یو نقل پکې نه نوي نور زه نه منم ما تاسو ټیم پرې ده زبر د علماء دیوبند نقل علی منم ما تسر دغه باندې قبول دي او چې د متکلمینو د ماتریدیانو د اشاعره موافق وي وای وروره بسم الله الرحمن الرحیم پیر سے بیا غزړه خبرول چې دا فعل نه دی فعال دی ما پیر سے ته ویل چې فعل په معنا د عمل سره زمونږ د کبیرین دیوبند ټولو کتابونو کې شته د متکلمینو کې شته ان شاء الله ورځ مونږ به وخوي په ورځ باندې تاسو بیا په خپل موقف باندې دلایل پیش کړئ مونږ په خپل باندې خپل کې یو راولا دغلت لیکلو کې څنګه درته ما په لیکلو کې درلاله چې څوک د دین نسبت بنده ته کوي قدرت د بنده په کې منی د تر شرک نسبت زمونږ کبیرین دیوبند کړی دی تم دغلت ولی که تاسو په خپل دغه داو کې معافي غواړم ته مې ویل باغې سبقت لسانی وشوله دغه دوه خبرې تاسو ته مې ویل چې په خپل داو کې ولی کوي وضاحت بور سره راشي حواله په تاسو پیش کوي موږ هم پیش کوو ان شاء الله ولزي دویم نمبر پیر سے وای چې قدرت او کسب کې پلان کې تشریح کړي د پلان کې تشریح کړي پیر سے ان شاء الله ولز دی وخت کې هغه کتابونو دغه عبارت سره څه تفصیل له ان شاء الله مناظره کې یو بل تبي خو دي چې حواله موږ تمرا کوي دا وی وضاحت وکړي دریم نمبر پیر سے داخل چې مقابله کړه د دیوبندیت او شریعت راشي ما مخ ویلو پیر سے مانه په ټلیفون تپوس کړو بیا ما د ادب د وجنه د پیر سے نوم نو غسته ما درځ مانه یو چاته پوسو کو دغه خبره مې درس کې شو نور الفاظ پکې قسم نو ویل باندې پیر سے ټیک چې تاسو کوم په نوم سره بیا د بي ما کړي نه وای کړي ان شاء الله مفتی صاحب تا نه ډیر مشر مو تا پاګه کې داس الفاظ وي د ټیم مې سبا دل کا خیل ناستو اغه دل کا خیل هغه د خپل چنګ کوله اوس هم ته پدې کې چې پدې نه خپل ځ تاسو مشر چې تاسو زما به دبي کوي نوابیان پیر سی وو یقینا چې زما په الفاظو کې تاسو الحمدلله ګوره پیر سی وو ما به کله تاسو نوم نه یغسته ان شاء الله دغه الفاظو یو منټ دویم نمبر چې کله ز وسم وایم چې کله د اشعریت او دیوبندیت مقابله راشي زه هغه وخت کې اشعریت پریم البته د علماء دیوبند انفرادي تحقیقات نه یادوم ته چوب شه اجتماعي تحقیقات
اجماعي تحقیقات یا دوم چې راغی سره کله مقابله راشي یا پیر صاحب مانه تاسو حنفیت او دیوبندیت کې مقابله راشي ما ته حنفیت نه چې کله دیوبندیت لري کې به بریلیت پاتې کیږي به ځغه نه بدم زبکه کله پاغي کې کله په دلاندې کوم او د بریلیانو مسلک په دلاندې کوم یقینا خدای غزه کې غر کې چوبې چې دیوبندیت لري کې خو به بریلیت پاتې شو کنه تشریحات تعبیرات دیوبندیت لري کې قسم بالله کې حنفیت دلته سوګو پیژري اصل موضوع دویم پیر صاحب ما دغه دوه خبرو ته پوس کړو چې پیر صاحب دغلتي ولي کې اول نمبر چې چا د فعل نسبت الله ته کړی دا شرک دی مشرکان دي دلته ولي کې دا بتاو ثابتوي دي په خلاف علماء دیوبند موږ ثابتوي ان شاء الله دویم نمبر چې ما درته کوملو چې څوک قدرتي کاسبه په کرامت یا معجزه کې مني دا شرک دی او زه به د علماء دیوبند ذمہ دارو خلکو را ثابتوم ان شاء الله العزیز مالی کلی دی پاکي تاسو پیر صاحب نو ما پرېږ دی کنه بیا تاسو درس کوي زه به وګیږم بس صرف دریم نمبر نو ما خو لا شروع نه کړی دریم نمبر پیر صاحب ما دوه خبرې زما پیر صاحب ته قرض شو دریم نمبر چې ویلي کېلته دریم نمبر ستاسو اختیار نه سم مراد دی پیر صاحب نه دلته تاسو کوم د صورت اختیار چې راکم لفظ زموږ تاسو په مینس کې به بحث روان دی دین تاسو مراد څه دی دغه وزت د دین قدرت مراد دی کبل سیس دغه تلک په نوٹ کې وضاحت کې ور سره ولي کوي سلورم نمبر پیر صاحب تاسو په نس چې په کوم کراماتو کې د بندر طرف نه قدرتي کاسبه وي دغه منکر تاسو کافر غنئ کې گمراه غنئ کوي ورته نه وایي لکه د دې وضاحت مونږ ترا کوي سلورم نمبر تاسو په دې تشریح سره چې انسان ټول افعال د کرامات وګرځي ځکه چې تاسو په دې کې د بنده قدرتي کاسبه شته دا چې وس لیکل کوم مفتی سید حکیم سے لیکل کوي په دې کې قدرتي کاسبه درې قدرتي خالقه به الله تر طرف نه دی یعنی تاسو په نسبت باندې دام کرامات شو د دې منکر ته تاسو څه وایي بل نو تاسو چې بعضي هغه تاسو اختیاري منئ او په اختیاري کې تاسو غیر اختیاري منئ اختیاري او تاسو باندې وضاحت دا کوي مفتی سید حکیم سے په وایس کې مونږ سره دي چې په دې کې قدرتي کاسبه د بندوي قدرتي خالقه د الله تر طرف دی نو دا ته چې وس لیکل کې قدرتي کاسبه پکې ستاره طرف نه دی قدرتي فاعله خالقه پکې د الله تر طرف نه دی او زما ته برابر دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله دا تاسو ځان سره دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ دا خبرې به بیا استطاعت ته او جبر ته اختیار ته ځي او دا به مونږ ان شاء الله د بعضی کتابونو نه ثابتو بیا حواله نه ورکوم مې یریږه خیر دی ښه څه خبره کوم بیا حواله نه ورکوم بیا نه ورکوم الله ویلي مو چې نن به مناظره وکړو تاسو هغه بخله ګرځول نو چې صرف ماریاتو مجلس زه بدل حواله نه درکوم خو دونه برته ویم چې زمونږ اعتقاد داري چې خلق د الله دی او د کسب العبد دخل پکې دی ویلي کړه لیکه فیض الباری تصریح کړی دا فیض الباری بیا پیش کړ خلق د الله دی د کسب د عبد دخل دی وتا کسب د الله دی د خلق د الله دی د کسب د عبد دخل دی وتا دا یو ما تا نه مولي سبيو تاسو کو مال داغه جواب را نه د خپل قرضونو شمار کې او چې باندې کم قرض کوم داغه جواب نه کې ما تفعل او فعل باغت بي بیا وګوري خیر دی تا ما دوي چې تکل سلب د اختیار کې نو د سلب د اختیار د وجه نه خو لازمه دانیتو چې سلب د اختیار کې په اعتبار د خلق سره نه په اعتبار د کسب سره اوس چې تا سلب الاختیار په اعتبار د کسب سره کو نو پتا باندې جبر راغی دا ستا عقیده چې په دې افعالو کې دا کم چې صادریږي په دې کې جبر دی دا یو خبره ولیکه چې دا کم افعال صادریږي دا اختیارا نه دي اختیارا په اعتبار د کسبن دي او کسبن په معنا د استطاعت دی راغلي د عام انسانانو عام افعال چې هغه کې کرامت او معجزه ځان له خبر راغلي دا هغه کې د مونږ راه ادارې چې الله تعالی ول اختیار ورکړي دي جبر نشته استطاعت ورکړي دي نو تاره به مونږ دا ته پوښتنه چې په کوم وخت کې دا افعال چې معجزې وي کې کرامت وي دا چې د اولیاء صادریږي او تی نفي کې چې په وخت صدور کې د دوی اختیار په معنا کسبم نشته نو آیا چې په اعتبار د کسبم د دې اختیار نشته نو دوی باندې چې کله د افعال کیږي واردېږي نو جبر وي دوی د باندې په حالت د جبر کې د افعال کیږي او کنه د کسب اختیار نفي کې نو حالت د جبر راځي بین طریقه نشته یا به جبر وي یا به اختیار وي د متکلمین رائے په مابین د دې کې نشته چې دا بین راغلی دا چې تا کسب نفي کو نو جبر راغی نو ته به دا خیر د مونږ ته وضاحت وکړي چې دا معجزې یا کرامت په حالت د اجبار او د جبر کې د انبیاء او د اولیاء نه صادریږي
یو خبره شو بل خبره دا راغلی دا چې ستا اوس پوری جواب داوا باندې زه پینې شوم غوړي چې ستا جواب داوا سره دا خبره هم ده جی سماته دا جواب داوا وایا تاسو به خپل کرن کې وایي ته خیر دې ما ته زما استاد نه دې ته ولې ته ما ته وایا خپل ټیم پرېږدي تاسو ما ته په زبر ټیم شروع واله دا ما ته صرف جواب داوا وا بسم الله الرحمن الرحیم نه دا غلطه خبره ده پیر سے زه پوره خپل خبره کوم بسم الله الرحمن الرحیم پیر سے اول نمبر خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تل خاموش اول نمبر خبره ده ما پیر سے ته ویلا چې چون کې مدعی تاسو یې سلور واړه تعریفاتو په تاسو باندې پټ کیږي تنقیحات کول د مدعی کاروي د مدعی کار نه وي ته یو د اصولونو خلاف لګي تنقیحات کې بیزه دویم د کم سيزونه چې تمانه وضاحت غواړي دا درته ما وضاحتونو کې ویل درته در کوم هم پلاس کې په خپل وګوري پښتو کې ملي کلی دي په واضح الفاظو کې ان شاء الله په پویدل څه مشکل لدی دا تاسو چې دا خبره کوي ما ته وی پاول ټرن کې پاول نه خبره کې پیر سے ما ته وی چې حواله نه در کوم یریګا مانو زر دې نه یریګا الحمدلله زما مناظره میدان کې وخت دو شوما بل ورځ مفتی غلام پریز صاحب ته ما ویل چې نن د پیر ورځ د مناظره کې د مناظره کې خلک دلایل پیش کوي کتابونه حواله پیش کوي پیر صاحب تاسو دومره به اصولي کوي خو موږ راتب د وجه نه سنوایو په مبادیات او په مجلس کې وضاحت د داوی کیږي پکې کې څوک نه حواله پیش کوي نه پکې دلایل پیش کوي یو دویم نمبر پیر صاحب دا خبره وکړه وای خلق د الله کسب د بندا په کرامت کې دل زور ته دغه پیر صاحب چې دغه ولي کوي زه تاسو ته دا بار وایم چې کرامت چې د معجزه کرامت دا خرق عادت ته په خرق عادت کې د بندا خلق لرم اعتبار نشته قدرت خالقیم نشته قدرت کاسبیم نشته ما درته بار ویلا او څوک چې په دغه کې قدرت خالقه په مافوق الکرامت یا معجزه کې مری یا پکې کسب مری د بندا د عقیده ته شرک ویل د زمونږ کبیرین علماء دیوبند ورته ویل دي حتی چې شیخ سرور خان صفدر صاحب ملور باندې کتاب لیکل دی پیر دریم نمبر خو یو ځل بیا وګورئ خیر د خبرلیانو کتابونه لګره بهر شي علماء دیوبند وګورئ دریم نمبر شیخ سرور خان صفدر صاحب نجدی دی کان نجدی ز سل پیر نجدی ما علماء دیوبند مسلم ترجمان دی الحمدلله دریم نمبر وای تاسو سلب د اختیار کوي وای دا جبر دی پیر سے وای دا جبر دی ګوري اول نمبر عبدالرحمن ممکن کتاب اول نمبر تصرفات ولا کتاب نه واست تیارې کې پیر سے والله بالله ثم تلا وسم د بریدانو کتاب نه تیارې کې مکتبه کې ناس زړه غینه خبرې کتاب تصویر درته پېښ کوم ما ته پته نه پیر سے دا خبرې مونږ نه کوو بزرګ مونږ مجبور کړی دی پیر سے ادب احترام دی کو دې ته ضرورت نشته بیا بس چوپ شه دویم پرات کې نه دی په اثبات کې چله مناظره کې به زه وخم دا ټیم مې حساب وخان دویم پیر سے وای ګوره پیر سے د کوم افعال چې صادریږي د انبیای کرام علیهم السلام نه د غوی په لاس باندې یو دار الله د دیو په لاس باندې صادره یو ظاهر ول دی یو صادره ول دی پیر سے وو مونږ دغه نه دی ویلي خو مونږ دا وایو چې په دې خرق عادت چې معجزه او کرامت ته کم چې خرق عادت دغه امور دي په دې کې د نبی او د ولی نه کسب لره دخل شته نه پکې خلق لره دخل نه دی قدرت خالقه شته نه قدرت کاسب شته دغه به د کبیرین دیوبند دغه ما تاسو ته بار ویلا دا جواب دا بیا هم زه یو ځل وایم ما یو ځل ویل لکه صبر وکړه دا جواب دا یو ځل بیا وره پیر سیبو تاسو کنه یو ریدل خدا ما یو ځل پېښ لا ما ویلا د علماء دیوبند په نسبت د معجزې او کرامت په صادرولو کې نبی او ولی ته اختیار او قدرت نوي تاسو نه دویم نمبر پیر سے ما سلور تنقیحات وکړه تاسو تنقیح حق نه کیږي تنقیح مکوئ تاسو زماره تنقیحات جوابات راکې تنقیحات به مدعی کې مدعی به جوابات ورکړي چې کله زما تنقیحات ختم شو اصول کې دي رشیدی کې دغه مفتی سید عقیب صاحب ناس ته تاسو ورنه وکا دویم نمبر چې کم یقینا زما په داوی باندې ما درته اول ویلا ما درته اول ویلا پر ته چوپ شوه ځکه ورشه ما درته اول ویل چې مغالطات او استداسي زونه بشکره دا قدیمی حدیث او فلا د دې داوی سره باس نشته زما او ستا باس په دې کې د اختیاري دي کې غیر اختیاري دي قدیمی او حدیث او خپل ځبان به ان شاء الله ولز باسونه کو دغه مخې ته لیکلي دی راوړي دي دینه ما 300 نه زیات راوړي او قسم دې راغي څه فائدہ نشته مغالطات پیش کول څه فائدہ شته نه دغه زیزلو خو زه پیر صاحب نه بیا ما ته سلور تنقیحات کړیو در پیر صاحب نه زه 5 نمبر تنقیح کوم د هغه ما ته جواب رانه کو خو زه بیا پیر صاحب ته دغه جبر نه دی زموږ علماء دیوبند کې تاسو ورته جبريه وای یقینا ورته سیفیانو تبلیغیانو ته جبريه ویل تاسو علماء دیوبند ته وای څه خبره نشته بیا 5 نمبر یا معجزه صادریږي نو دا استطاعت سلب شوی وي
قدرت خالقه یا کاسبه په خر قیادت کې نه وي جی پغی کې نه وي ان شاء الله العزیز پغی کې به کاسبم نه وي پدې کې بیا وم نمبر تاسو په نسبت تاسو ویلو مخکې چې اسباب اختیاري دي بیا مفتی سید حکیم سے مونږ تراول چې بعضی اسباب اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي مونږ تاسو کوم اسباب تاسو په نسبت اختیاري دي کوم غیر اختیاري دي لکه دغه مونږ ته وضاحت وکړي د زماست تقریبا شپږم نمبر تنقید تاسو ته درله او په دغه کې وضاحت وکړي دا ان شاء الله ورځ په مناظره کې بیا مونږ مخ په وړاندې پیش کوو او دویم نمبر دا چې مدعیان تاسو یې مفتی سید حکیم سے تاسو ټول باقي کې خپل ځان تسلیم کړي اختیار تاسو ثابتوي په بعضی کراماتو کې او تاسو خپل باندې دا ټول تعریفات المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه اختیار تاسو ثابتوي په بعضی کراماتو کې دویم نمبر المدعی من اذا ترکت ترکا تاسو په دغه اختیار لفظ بریک دوی په بعضو کې جګړه به ختم شي دریم المدعی من یثبت امرا زائدا امر زائد چې هغه په بعضو کې اختیار ثابتول تاسو کوي سلورم المدعی من يخالف الظاهره د علماء دیوبند په خلاف باندې داور تاسو ر متکلمین ته مزي علماء دیوبند فیصل مونږ نه منو ځان ته دیوبندیان وای د علماء دیوبند نقول تر مسلم حضرات وخه ان شاء الله بصر او چشم در تسلیمیږم خپل تحقیقات پرېږه د موبایل پھر سے بول شو غوري تاسو لک چپ شه اون ما خبره خو وره کړه زما خبره خو وره کړه جواب دا ور ما خو د مختصر لیکل وضاحتونه جدا شي جواب دا مختصر لیکل